مور السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا مټیای ده څه ده؟ مور بیبي ته څه خبرې تا ته څه پته ده چې دا د کومې خوشحالۍ مټای ده؟ یا سړی نو زر راته ووایه چې دا د کومې خوشحالۍ مټای ده؟ مور بیبي لالا مې په پولیس کې ترقي وکړه ورته تانه مې سیچو جوړ شو. یا الله ستا ډېر ډېر شکر دی خدایه. لالا یو ځل بیا ووایه. زما او ستا ورور د تانه مې سیچو جوړ شو. واه اوس به زه بدماشه شو. یو ورور مې عوامي بدماش دی او یو د حکومت بدماش دی. هو زه د ټولې دنیا بدماشه شوم. ښه نو بدماشي صاحبې ته اوس لاړه شه او موږ له یو ښکلی 2 پیالې سپېشل چای وکړه او راوړه چې دا د خوشحالۍ د مټایو سره ما مور بیبي. دا دې لاړم او دا دې راغلم. یا بچیه زه خو د لالا په دې ترقۍ باندې ډېره زیاته خوشحاله شوم. یا الله ته زما په دې بچو باندې خپل رحم وکړي او د دې نصیبونو او قسمتونو ته خو وکړي یا الله. امین ثم امین. ډېره مې خوښه شوې نازې دا زړه مې غواړي چې ستا د رونه ستا رشته وغواړم. واجي عجیبه خبره ده چې زه دې خوښه شوې یم نو ما نه ولې رشته غواړې څه ما د رور نه وغواړه. ځه دا دې هم ښه ووې ستا د رونه به ستا رشته وغواړم. ښه ځه زه در نه وځم ته دلته اوس ټپې وایه. فیصلې ونی چاربې دې به شروع ته مې پرېوتې زړه ته. مورې دا مورې لالا ماشاءالله ماشاءالله مورې لالا دې په ورده کې څومره ښایسته ښکاري. مور بیبي ستا دعاګانې قبولې شوې او زه پولیس کې غټ افسر شوم. حبیب الله خانه بچی زه ډېره زیاته خوشحاله شوم ډېره زیاته. لالا زه هم ډېره خوشحاله یم مبارک شه زما لالا په پولیسو کې افسر شو بس زما بدماشي چلېږي. خو زه خو ستا بدماشي نه منم که ستا ورونه ستا بدماشي مني خو زه یې نه منم. مورې ټولې د دې بدماشي نه مني. مورې که ته مې بدماشي منې او که نه لالا ته هم بدماشي منې که نه چې لالا دې بدماشي مني نو زه دې منم. باورې لیونیا څوک چې زما خلاف اواز پوتې که نه نو دې سخت یې وکړم او یا ورسره داسې عمل کوه څنګه چې زه د دې غریب بل سره کوم غریب بل سره. ستا په ایکشن کې مې دا سټایل ډېر زیات خوښ دی چې هم سړی وژني او هم یې په زړه ارمان پرېږدي. سبا چې خلک په پوسټ مارټم کې د دې مخ وویني خلک به دا وپېژني چې دا هغه غریب ګل دی چې د ملک شهباز خان سره یې خوله والې وه خوله. السلام علیکم شهباز خانه. وعلیکم سلام. بیا کوم تندر را پریوتو؟ تندر نه دی را پریوتی طوفان راغلی طوفان ونې او بوټي یې د ځانه سره یوړل. په ابجدو کې خبرې مه کوه صفا صفا ووایه چې څه چل شوی دی. شهباز خانه
نوې سیسورا بدل شوی دی لږ تریخ مرچکې دی په اول ګزار یې درنه دوه ورونه یوړل خو هغې افسر ته دا پته نشته چې دا د چا نه دی زما پلار ګوګا خان دې خدای پاک وبخي مالک شهباز خان نوم ایښودی و خو د ډېرې مینې به ما ته دلدل وي او دلدل چې څوک ډوب کي نو هغه بیا ژوندی نه پاتې کېږي انسپکټره ما چې د دې علاقې هر افسر راغواړي زما غټ استقبال کوي ولې چې زه د دې علاقې خان یم او د پولیس پایینه واخله تر غټ افسره پورې زما لاس رسي او تا خو نه څه دوا سلام وکړو نه دې ستړي مشي وکړو نه دې څه ډول وغږاو او نه دې څه آتشبازیانې وکړې ته خو ډېر کنجوس انسپکټر یې زه د سباټیاري ښکارم یا دا د ډمو بالخانه ده دلته چې راځي په تمیز به خبرې کې کنه قسم په خدای چې د کابل په چوک کې به د کوټه ځوړن کم ها ملک صاحب وبشي الله به وکړي الله به خیر کړي اے نازیه اے نازیه نازیه نن بدله دومره روپۍ در کوم چې مزې وکړې او دومره تعلیم وکړه او دومره علم وکړه که نه چې په یو ټیم تا سره 200 ماشومان سبق وایي لالا هم داسې به کوم ښه ډېر ښه تعلیم به کوم او ستا ارمان به پوره کوم او کنه بچي تعلیم خو یو رڼا ده چې انسان په خپل منزل ته رسي دوی خو تش نصیحتونه کوي خو عمل به پې څوک کوي مورې ما ستا په کوم نصیحت عمل نه دی کړی ویم چپ د ځان نه خو دې اوږد ټوپک اوږې ته اچولي یو ورځ مې دې په لاس کې تصمیم نیول دی ټوله ورځ په لار کوڅو کې د نوکرانو چرسیانو بنګیانو سره ګرځئ د خدای په کور کې خو مې یو ورځ نیول دی ته لا راشې ما ته په کټ کې زملې مړ ته نصیحتونه کوې مورې زم کالج ته به ما ناوخته کېږي کم بې غیرته به دې کور ته بیا راشي خو چې کور ته راشم ته مې په خوله پورې نښتې یا الله یا رب العالمین ته په مهربانه شي پاکه پروردګاره ته په باندې خپل رحمت وکړه خدایا ګلاب ګلا دا څه په سوچونو کې او خپه خپه روانه یې خیر خو دی که نه ته ډېر بدتمیزه او بې شرمه سړی چې پردو توسرو ته په لاره کې آوازونه کې په دې کې د شرم څه خبره ده چې ستا غونته ګل ته په لاره کې ونه درېږم نو نور به چا ته ودرېږم د زړه سره شډا چې یوه خبره فالتو ونه کړي داسې عزت به درکړم چې دا ټوله دنیا به دې ګوري ها بدتمیزه و ظالمې نشه نشه دې په تش کتو کم یو ځل راته په مینه بیا وګوره خان سلام علیکم ها نو ته دومره غټ سړی شې ها چې زما پیسې دې وخوړې او بیا دې وایي چې دی به رانه څنګه اخلي او له دلته راپسې مې راغلی ها خان دا سړی دی ولې نیسو دا ډېر غریب عاجز سړی دی یار ته نه غریب او نه مسکین
دا غټ شیطان او شیطان دته په دې پر کوټي غونتی مېده کې به خبره نه ځي دا د دې ځای خبره به هلته وړه او د هغه ځای خبره به دلته راوړه ځکه مې وشتو ستا د افسرۍ په خوشحالۍ کې ما په ټول کلي د مټایو باران وکړو او ته د خپلې افسرۍ نه شکه ما پخې خو یوه خبره مې یاد ساته که ستا قلم لیکل کولی شي که نه نو زما کلاشنکوف هم بارود ورولی شي بارود غلی شه چې بله خبره ونه کړې کنې خدای راستی چې خدای راشتي چې څه به وکړې جیل ته به مې ولېږې که نه زه به بیا راوځم غلطي ونه کړې کنې ډېر به دې خفه کړم نسنجو صاحب اوس ستا د قلم او زما د کلاشنکوف جنګ شروع شو جنګ څه دې وویل ته بیا ووایه ته دې اوس زما د کوره وځه بیا اوس زما د کوره زما لالا د کوره وباسه مورې که ستا دا دوه سترګې نه وې نو دې باندې پاسپورټ ته به ما خپل قانون زور کولی و او په راکمو راکمو به مې تانې درمولی و د مشر او د کشر د میز په کار کې نشته د خدای له سره دی ومنه ته یې ومنه مینه درته کوم زه درته کوم وروره دې به نه وینم زما د کور مې د جهنم جوړ کړلی بس که زویه بس که نازیه د اوسن په دنیا کې خلک تا ته شهزاد کوي وای خو زما د زړه دنیا کې ته ښاپېری یې ښاپېری ته رښتیا وې زغره یوه خبره مې وره ګل بسخانه ته زما ډېر نازبین ورور یې په چا درته سترګې اوچتې کړي نو دا سترګې درته وباسم په چا در باندې لاس اوچت کړو نو لاس به دې پرې کړم او په چا درته کنځلې وکړي نو دا ژبه به دې کټ کړم او په چا در باندې د ګل ګزار وکړو که نه نو زه به پرې کاڼي ورم او په چا په کاڼي وشتي زه به پرې ګولې ورم ګولې الله جانې ستا د خبرو نه ماته داسې اندازه وشوه که سبا چا توری کړم یقین مې نه راځي تپوس مې وکړې اوس کوزیه دا خبرې مه کوه تپوس په دې یو په ډبل خبر که چا د باندې ډز وکړو نو په غاړه کې به ورته سینه نه په دې تور مخې به دې ستا بدل اخلم اوس کوزیه هغه ورځ دې خدای نه راولي او که چېرې هغه ورځ راغله نو روغ به لیونی شم روغ شهباز خانه خلک چې د خپلو کشرانو سره کینی نو د خیر کتاب کولاوی او ته چې د خپلو کشرانو سره کینی نو د بدماشۍ کتاب کولاوی ځکه خو ستا کشران دا خبرې کوي که نه نن بیا خپئ ولی 50 شوي څو څوک چې 50 شق شي زړګیا خپه کېږي نه خوشحالېږي او زما ستا نه علاوه په دې دنیا کې نور دي څوک زه خو په تا شک یم ته رښتیا وې او بالکل رښتیا
د ګلو لختې دا بیا چېرته روانه یې تو او بیا بدتمیزه بې شرمه بې وقوفه تا که خو شرم نشته او زه بیا رالم یو ځل لا دا ایلا بي ووایه بیا که په دار ومخېږم پروا مې نشته I love you درته وویل I love you دا والا I love you ګلبازه ای زما نازبینه وروره تا خو ماته ویلي وو چې زه مړ شم نو ته زما ګټه نشي کولی ای ګلبازه په خدای قسم چې داسې بدل به دې واخلم چې د دشمن د کور تور سرې به ورته مهاریاني لالا اوښکو ته دې د صبر بندونه وتړه او د زمري غونته کې غړم وکړه او د دشمن نه د ده په بدل کې دوه وخوره
خبرې کې او زه به د تیزابو په ډرم کې ځم د تیزابو په ډرم کې ولې چې زما پلار ګوګا خان دې خدای پاک وبخي هغه مالا شهباز خان نوم ایښودی و خو د مینې نه به یې راته دلدل وي او دلدل چې یو ځل څوک ډوب کړي نو هغه بیا ژوندی نه پاتې کېږي جهانگیر خانه خلک مړي په دې خبرو کوي ولې چې پښتون د خپل ځان نه زیات خپل عزت خوبي عزتو دغه شاعر خبره وای خخ مې کوملا خپل جامو سره نه خی کپن نو سره لاړ شي پرشتو زمانه څه غواړي چا کړی حساب د لیونو سره جهانگیر خانه چې د پښتو په خاوره اوسېږي نو په خپل عزت خو به مړی کې کنه جهانگیر خانه د قومندان د حقوق تقریر دی واورېدو سړی راته ښایي چې ډستې وباسو د درس شروعات مو دفاع کړلی اوس به پرې ډزې کوم ډزې دغسې جهانگیر خانه همدغسې وایي تل به په لار د مېرمنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم وایي اغیار چې د دوزخ جبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم وکومندانا معیاري دوستۍ کې خو موږ د خپل سر پروا هم نه ده کړې ځکه چې په دې توره بوره کې دې تورو کاڼو ته موږ خپل سر ایښی دی په معیاري دوستۍ کې موږ خپل سر په یار قربانو جهانگیر خانه که ستا په یارۍ کې مې دا سر وملاړ شي نو په ایمان که پروا مې وي پروا منیسټر صاحب ګولۍ مې ځکه وچلولې چې په دې ګولو ما ستا د راتلو استقبال وکړو او ای منیسټر صاحب په دې ګولو ما ځان له دوکه ورکړه ولې چې زما ورور ګلفاز مړ کېدو نو ما ته ویلي وو چې ته زما ګټه نشې کولی شهباز خانه ګټه پرېږده کم از کم په تاړه کې خو به یو اف آی آر کړی و که نه منیسټر صاحب د هر دشمنداره سړي سینه د اف آی آر کتاب دی او اف آی آر مې پرې ځکه ونه کړو چې زه چې کله به چا اف آی آر وکړم نو هغه بیا ژوندی نه پاتې کېږي زما پلار ګوګا خان د خدای پاک وبخي هغه مالا شهباز خان نوم ایښی و او د ډېرې مینې نه به ما ته دلدل وي او دلدل چې یو ځل سړی ډوب کي نو بیا ژوندی هېڅکله نه پاتې کېږي شهباز خانه اوس به زه ستا د دښمنانو خلاف داسې کاروی کوم چې د هغه تېر شوی
او راتلونکي نسلونه به یاد ساتي. منیسټر صاحب ما هم د خپلې مور په پویو باندې قسم کړی دی چې زه به د ګلباد بدل د خپل دشمن نه په یو نوي سټایل باندې اخلم. شاباس خانه الله به خیر کړي. एसएचओ साहेब اوس زما ستا جنگ شروع شو. ستا د قلم او زما د کلاشنکوف جنگ شروع شو. مورې هغه ستا زوی نه ستا دشمن دی او زموږ د ټول کور دشمن دی. شکر وباسه چې سړي بې پایه نه دی کړی که نه قسم په خدای چې د ځمکې د تر نه مې راویستلی و. یا بچې اوس به څه کېږي؟ مورې اوس به هغه کېږي چې د هغه سړو په لاس ورغی نو په ګولو به یې د لغار غار کړي او که زما په لاس راغی نو سیده به یې له ډېرو جیل ته رسوم. یا زویا د خدای دپاره زما د بچي د بچ کېدو دپاره څه لار وګوره که نه یا زویا زه خو به بېمرګه مړه شم بېمرګه به مړه شم. مورې یوه لاس دی جرګه به پرې وکړو او جرګې چې څه فیصله وکړه او به موږ ته منظوروي. یا زویا د ناظر واده لپاره مې څه کالی کړي او زما کالی مې ته د کور کاغذونه یوسه خو یا بچیه هغې سره روغه وکړه زما زوی بچ کړه زویا زما زوی بچ کړه. مورې د جرګې فیصله خو د کاڼي کرښی او بیا موږ خو پښتانه یو د رسم رواجونو په زنځیرونو کې کلک تړلي شوي یو. لالا په جرګه کې د نرسو غواړي خو انکار ورته ونه کړي اقرار ورته وکړي ځکه دا زما د لالا د سر خبره ده. مورې زه ورځم چې جرګې مشر طالبان بابو صاحب او د جرګې نور مشرانو سره خبره وکړم. یا الله ته رحم وکړي. جهانګیره ستا د لاسه زموږ تورسرې اوس هم دیوالونو له سرونه راچوي. اوس ته سلام ټیم شته که زما منې نو ځان قانون ته حواله کړه. زما خیال دی جوړ انسپکټر صاحب که ما ځان قانون ته په حواله نه کړو که نه تا د نوکرۍ نه وباسي. خو یوه خبره یاد ساته چې د چا د لاسه زما زنانه سرونه راچوي دیوالونو له کنه زما دې په خدای قسم وي چې د هغه خلکو په سرونو سره لوبې وکړم. لوبې خو دې وکړې نور څه غواړې؟ دا خو علاقه غیر دی چې قانون غواړي نو د ځمکې نه تن نه دې راوباسي. انسپکټر صاحب شکر وباسه چې ته د جهانګیر ورور یې که نه ستا نه غټ غټ افسران دلته راځي او پوزه راکاږي. انسپکټر صاحب هسې ځان مه ستړی کوه زه خو یم لاړ شه کور کښېنه او په هغو څه 19-20 کوي که نه بیا بیا 19-20 پورا 39 جوړېږي انسپکټر صاحب د جهانګیري خبره خو دې اورېده که نه بیا چېرته هغو در سره 19-20 کوي که نه موږ بې خبر کا اور چې بلیږي نو لمبې تخیږي. قوماندان صاحب دا اور ته مړ کولی شي او که دا اور تا مړ نه کو نو په خپله به پکې وسوځې. زه درنه لاړم جهانګیریا.
خیر بچوړې راځي ما خو د بسې ډېر کسان در لېږلي د سره جالو پته نه لګېده کله چې کور ته رالې بسم الله الرحمن الرحیم زما د دې علاقې کشرانو او مشرانو زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو نن په دې جرګه کې ناست یئ. په عمر خو زه ډېر کشر یم خو تاسو زه کامیاب کړم ماله ووټ راکړو زه د دې علاقې ناظم شوم. په دې مخکو ورځو کې چې کوم جنګ جګړه شوې وه نو په هغې کې د انسپکټر صاحب ورور جهانګیر خان د شهباز ورور مړ و. خبره خو ډېره دردناکه وه خو په دې علاقه کې او په دې کلي کې د دې دواړو فریقونو د یو بل سره ډېره مینه وه چې هغه غم یې شاته وغورځوه په یو بل سره په مینه کېناستل او روغې ته یې غاړه کېښوده. एकदम دې روغې ته غاړه ناظم صاحب رور زما مړ دی او زه به د خپل رور بدل اخلم بدل. خاموش زه چې څه یم هغه به کېږي. کښېنه فارم. ناظم صاحب د خپل بیان جاري ساته. په جنګ جګړو هېڅ هم نه کېږي. په جنګ جګړو به تاسو د یو بل خونې ورانې کوئ هېڅ به ونه کوئ. الله دې هغه ماشوم وبخي او تاسو له د خدای د اړه صبر کوئ. شهباز خانه او انسپکټر صاحب زه تاسو ته درخواست کوم چې دواړه یو ځل له یو بل سره سینې میلاو کړئ او د زړه نه راګن او بغض ختم کړئ. راپاسه انسپکټر شهباز خانه गुनाह ये होगी और सजाएं बदले मिलावेगी दस किस्म रिवाज ने नफरत को नफरत दस मवार कभी से ना मैं बड़ा कुछ भी असले नजर नचवी और पोमादे नचवी वरना सस्तालू नहीं माँ पता वाले न खपा के गम खुदा दुनिया पर रस्म रिवाजों की मंगपन पर बंधने में शिव और कता इनकार हो गया है बोले ته خو د دوو میاشتې پورې تا ته څه پته ده چې زموږ په ژوند څه تېرېږي خو د جرګې فیصله ده لالا په جرګې د وس نه راځي په ما د وس راځي زه خو تاسو په ژوندونو مړه کړم په ژوندونو لیونۍ ته خو زما د زړه ټوکړه یې زما نازکه خور یې تا له بغیر زما هېڅوک نشته خو څه وکړم مجبوره یم ژړه مه ستا په سواره کې ورکول زما مجبوري وه لالا څنګه مجبوري ده زموږ په ژوندونو باور وسوځوله پوهه روڼه خو خیانت په سره جوړه کې رزغځئ تاسو څنګه روڼه یئ سره
حکم دو دا زمونږ د پښتو رواج دی دا څنګه رواج دی چې ګناه دې ورور وکړي او سزا دې خور ته ملاو کړي تاسو دا رواج ولې نه پرېږدئ ولې نه اوس هېڅ نشي کېدی نازیې خوري د جرګې فیصله ده ما ته دا فیصله زما منظوره ده چې د پخوانیو حاجي ځان قربان نه کړه خو زما خور زما د دشمن کور ته مسوره کې نشي تللی نشي تللی لاړ شه او هغه جرګې ته ووایه چې جهانګیر خان د دې فیصلې نه انکار کوي انکار او خبره یاد ساته جهانګیریا ځکه د جرګې دا فیصله نشي بدلېدی چې په هغې کې قوماندان په خپله ناڅو په خپله د جرګې دا فیصله ولې نشي بدلېدی ولې نشي بدلېدی دا څه د قرآن ټکی خو نه دی که نو او بیا نازیه زما ژوند دی زما زړه دی زما ځان دی یو ځل لا تایله بي ووایه پزړه مې د دنیا ارمانونه هغه ټول ارمانونه مې نیمګړي پاتې شو تاسو ځان تیار کړه د جرګې خلک را روان دي مورې جرګې خلک را روان دي خلق لورو خور چې واده کې نازونه نکرېزې لګېږي سره ډولۍ کې رسغته یا یعنې زما لوره زه هېڅ نشم کولی هېڅ نشم کولی دا هر څه د جرګې د لاسه شو یعنې چې خپل بچ کې نو دی هر څه ته غاړه ږدي دی هر څه ته غاړه ږدي دا لا څنګه واده دی شهباز خان لالا چې نه پکې ټنګ ټکور شته نه پکې د ناوې د کور نه نکریزې رالې او نه مې پکې څه خوشحالي ولیده چپ شه چې په خبرو نه پوهېږي دا د ټنګ ټکور واده نه دی دا د سوري واده دی او د سوري نکاح بېګا مه کړی نکاح دې وتړله واده دې وکړو ته به خپل زړه خوشحالې خو ما ته د خپل مړ ورور تصویر اوس هم مخې ته دی مخې ته واده مې وکړو نکاح مې وکړه زه خوشحاله یم ته به خفه یې خو یوه خبره مې واوره چې په دې به موږ د خپل ورور غم غلطوو غم جاړه ما ته هغه نوی نه یې چې زه به تا له کمره سنبالو ته د سوري نوی او د سوري نوی په پالنګ کې نه
په ځمکه باندې خوبونه کوي په ځمکه باندې ته زمونږ د دشمن خورې ته به زمونږ سره په بنګله کې نه هم په دې کنډرو کې اوسېږي دا بدنصیبه خو خدای پاک د غم په ورځ پیدا کړې ده د دې په قسمت کې خوشحالي نشته دا به صرف د غم ټپې وي د غم غزل کا مبارک دې شه یار مبارک دې شه چې روغه دې وشوه قومندان صاحب په دې سوره کې زما خور لاړه و شکر وباسه جهانګیریا دې سوره دې خلاص شوې څنګه دې خلاص شوم یار دې سوره کې زما ماشومه خور لاړه چې هغه ماته د خپل ځان نه هم ګرانه وه خدای خبر چې زما په وجه به هغه ظالمان زما د ماشومې خور سره څونه ظلمونه کوي او زما په هغه مور به څه تېرېږي یار کېږه مه جهانګیر خانه یاره دا ګناه د رسم او رواج ده چې مړی دې یو وکړي او سزا دې بیا خور ته میلاویږي شاباس خانه د پولیس نوکري مې ستا په وجه پرېښوده او ستا درګاه ته رالم اوس ستا خوښه چې سره کې اوس ته له ډیوټي په یو نوي قیدي لګوم خو ګوره ډیوټي به ډېره په ایماندارۍ کې ولې چې زما پلار ګوګا خان دې خدای پاک وبخي هغه به ما له شهباز خان وښودی او د ډېرې مینې نه به ما ته دلدل وي او دلدل چې څوک ډوب کي نو هغه بیا ژوندی نه پاتې کېږي یا پروردګاره تا دې په کوم امتحان کې زه واچولم چې نه دې تور سړي مدد کولی شم هغه بل ظالم راغی بیا نو شهباز خانه دا یو توپسن ده منم چې ته زما د ترس دی خو د دې جنې خاطرداري به نه کوې ولې چې دا زما د دشمن خور ده د دې د لاسه اوس هم زما د ګل په شان اور د خاورې په څلي کې پروت دی یو خبره یاد ساته اصغریا که زمونږ سره روري کې که نه نو د دې ښځې خدمت به نه کې خدمت خو به د دې مظلومې کوم خدمت به یې نه کوې SHO صاحب ته او دلته ولې شهباز خانه ستاسو ځای ته زه نشم راتلی ولې نه ما ته پته ده چې تا ته به خپله خور را یاده شوي او شهباز خانه خور خو مې ډېره یاده شوې ده خو دا راته ووایه
چې چېرته ده هغه خو نن زما د رشته دارو کره واده له تللې ده خو که ته سبا راغلی نو ویې به نه زه ټیک ده شهباز خانه زه ورځم سبا به بیا راشم د خدای په امان ورځه اشنا د خدای په امان شهباز خان لالا مثال دی د هغه عمران خان دی خبره په کشمیر کې بانډه ده او ته چیرې ډیلي په تخت کې غواړې ډېر بد کې شهباز خانه چې یو مظلومه خپل ورور سره ملاقات ته هم نه پرېږدي ته د ډیلي خبرې کې او عمران خان چې د مودي سره کم کار کړی و د هغې نه چوت کار به زه د دې سچو سره کوم ولې چې زما پلار ګوګا خان د خدای پاک وبخي هغه ماله شهباز خان نوم ایښی و او د مینې نه به یې راته دلدل وي او دلدل چې څوک ډوب کي نو هغه بغیر مرګه نه پاتې کېږي نه پاتې کېږي واورې جینې نن به ستا ورور ستا لیدو له راځي خو یوه خبره مې وره که څه قسمه چالاکي دې وکړه نو ستا سره سره به ستا ورور هم په ګولو صورت ترې کړم خدای لپاره زه به ورور ته سم نه ویم خو یو مې ما سره خپل ورور مې نه وکړه نو بیا وخوره قسم چې ته به خپل ورور ته زما د ظلم په باره کې هېڅ نه وې زه تا ته قسم خورم چې زه به ورور ته سم نه ویم زه به ورور ته دلته زه ډېره خوشحاله یم دی زما ډېر خیال ساتي یو ورځ به زه تا د دې زندان نه ضرور وباسم ولې چې دا ډېر ظالمان دي خدای دې دې تباه او برباد کړي ما ته پته وه چې ته به نن ضرور راځې ځکه خو ما ستا انتظار کولو او شهباز خانه زه خو به ضرور راتلم ځکه چې پرون مې خور کور نه وه او نن خو به یي که نه او نن کور ده لالا نازیې خورې ډېرې مې یاده شوې وې پرون خو زه راغلی وم خو ته واده له تللې وې نه وې او لالا زه واده ته تللو نو نازیې خورې خوشحاله خو یې که نه او لالا خوشحاله یم خدای دې داسې کور هر چا ته ورکړي چې څنګه یې ما ته راکړی خوشحاله به ولې نه یې دا خو زه ډېره خوشحاله ساتم ولې چې دا خو زما نازیه ده نازیه جړا هغه خلک جاړي چې د پنجرې نه یې ساتلي توتیان ځینه او ته ولې جاړې د خر بچیا زه خو لا ژوندی یم ودرېږه اے د پولیسو افسره چېرته روانې زما په خیال یا خو تاڼې ته روانې یا چېرته د جرم په تلاش کې ګرځې څه بکواس کې بکواس نه کومه زما کېدو والا خاوند مخرور دی ورشه او ګرفتارې که چې زه دیدن وکړم ته خو ډېره کم عقله ښځه یې خلک خپل د پولیسو نه بچ کوي او ته یې پولیسو له ورکې پولیس له خو یې ځکه ورکوم چې یاد شوی مې دی هسې خو هغه دې کلي ته نه راځي چې ته پې دومره خفه کېږې نو بیا به یې ضرور ګرفتاروم خو نوم یې څه دی نوم یې جهانګیر خان های های جهانګیره دلته دې هم دانه غورځولې ده اوس خو به دې ضرور ګرفتاروم چې کلي ته دې راولم
چې د دې سره له واده وکړم او دا قصه ختمه شي. خیر چرته دی هغه شهباز خان زما خور وویشته. خوب دې ولیدو جهانګیر خان لالا، الله دې خیر کړي. خوب همیشه دروغي او په ځان باندې په خوب کې د یاري زلزلې مه راوله. د شهباز خان ستا خور مړه کړه نو دا سر به وله د تن نه جدا کړم. لالا زما خیال دی یا نه ته ګلباد را شوی دی او یا نه ته د هغه لیوني سپي سپېړه. د دنیا ټول غمونه هېرولی شم او د SHO حبیب الله خان سپېړه رانه نه هېرېږي. پکېږې به نه لالا، اوس د هغه وار ختم شو، زمونږ وار دی. باورې جین ستا په دواړو لوڼو زما دوه بدلې دي. یو رودریانه په ډکه تاڼه کې سپېړه ویشتې وه او بل رودریاله د ګل په شان ډور وتلی دی. اوس ته ووایه چې ستا نه زه کم بدل والم. ته به زما نه څه بدل واخلي؟ تا خو ما نه بدل وشتو او په ما د ظلم شروع کو. د ظلم په میچن کې سوړه نه یي چې کله د خپل رور بدل والم بیا به مې ارمان پوره شي. زما د رور خبرې دې واورېدې؟ تر څو پورې مې چې ستا په دواړو لوڼو باندې خاورې نه یوړلې تر هغه پورې مې ارمان نه پوره کېږي. زما پلار ګوګا خان دې خدای وبخي، هغه ماله شهباز خان نوم ایښودی و او د مینې نه به یې راته دلدل وي او دلدل چې یو ځل څوک ډوب کړي نو هغه بیا ژوندی نه پاتې کېږي، نه پاتې کېږي ژوندی. بچې د خپلې خور تپوس پوښتنه دې وکړه؟ مور بیبي د خپلې خور پوښتنه مې وکړه، هغه ډېره خوشحاله ده. یا الله ستا لاک لاک شکر دې خدای چې زما لور په خپل کور خوشحاله ده. او یا الله زموږ د ټولو قسمتونو او نصیبونو د خوښۍ رب العالمینا شکر دې بچې چې ته وې چې تا د خپلې خور تپوس پوښتنه وکړه. قومندان صاحب نن مې دا زړه ډېر خبره خپله خور راته یادېږي. که ستاسو اجازه دي که نه زه به د خپلې خور خواله راشم. مقر مه جوړېږه جهانګیر خانه، پرون دې وله رور وچلی او نن یې په دروازه ورسې. پیشو ته چې د وازګې امیل واچې نو دا راته ووایه چې هغه به ورسره څه کوي. څه به کوې ورسره خو خوري به یې که نه او هغه خلک به په خپل چوکټ ستا ته انتظار کوي چې جهانګیرې راغې تا ته به د ګلونو هارونه په غاړه کې اچوي، تا ته به هرکلی وایي هېڅکله نشي کېدی جهانګیریا، قسم مې دې په خدای وي چې لوړ دې تیر کي لوړ. هر څه چې کېږي خو نن به زه ضرور ځم، ضرور به ځم. انسپکټر صاحب الله پاک ته غټ افسر پیدا کړی، غټ عہده یې درکړې ده، ډېر طاقت دی دی، بیا ته دومره کمزوری ولې؟ څه مطلب؟ مطلب دا انسپکټر صاحب چې تاسو ماشومه خور په سواره کې ورکړه، هغه هم د ظلم په ژرنده داسې دل کړه چې د هغې دوړه راغونډول ډېره ګرانه خبره. رښتیا وې؟ زه خو به د شهباز خان څرمن وباسم، ما خو وې چې زما خور خوشحاله ده. नाजिया
बखांदी सोक जड़ेगी सोक बवाई डेर खौशु सोक बवाई दा सोशु सोक बवाई डेर खौशु सोक बवाई दा सोशु दलता सोक न पात केगी दलता सोक न पात केगी आखिर मर गए देखना आखिर मर गए देखना आखिर मर गए देखना आखिर मर गए देखना
وشو څوک به وایي داسې وشو څوک به وایي ډېر ښه وشو څوک به وایي داسې وشو دلته څوک نه پاتې کېږي دلته څوک نه پاتې کېږي آخر مرګی دی که نه 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 لیلا ته د خپل زړه زمانه صبر کا ولې چې زما د پړاو پته نه لګي چې زه به کوم ځای پړاو کوم د پړاو خو چاته هم پته نه چې چېرته به وي د مرګ ژوند چاته هم پته نه خو چې یو لحظه دې ونه وینم که نه نو پته نه لګي په ما څه چل کېږي ډېره خفه کېږم درپسې ډېره زیاته لیلا ته خفه کېږه مه که وخت راغی ستا په لاسونو به زه نکریزې ولګوم او تا ته به سره جوړه غوندم او تا به خپله ناوې جوړوم او ته به هم خوشحاله او بیا به زه هم خوشحاله ته رښتیا وې جهانګیره او بالکل رښتیا ولې ته په دې کې څه شک ګڼې څه هلکه ډېر وخوښ و چې جهانګیر خان کلي ته تللی دی او زمونږ یې ورڅخه تپوس ونه کړو هسې نه هغه دښمن ډېر چالاکه شانتې دی چې چېرته ډستې پورته کړي او په یوه کې راته بله جوړه نه کړي ورابش قماندانا رابش یار جهانگیره زما استانا وګوتې سیوا دی وګوتې اکثر خیره مرغۍ ګیرېږي نه او چې کله هم ګیرېږي که نه نو بیا د دواړو خپو نه ګیرېږي د دواړو نه زما پلار ګوګل خان درته وبخي دا هغه خوله دی وینا ده چې په دښمنۍ کې به د دښمن پر جنګ به مات او ته خو د هغه بې غیرته خور یې او خور د روز دپاره ډېر ښه کار کوي ډېر نن د پېښور په مخامخ اوبوس کولې زما دا یقین دی چې زما د مرګ په څپې ته نګاه چوې ونې مې نه ده ترتیا خو په دې یو ساس کې اوبه دي نن بل جان ته رسوم بل جان ته نازي ستا په بدل کې ما نیازبین ورتلی دی او د هغه په بدل کې ما د مړو ریلګاډی ویسته نن مې ستا په سر د خپل تره ځای مړ کړو قسم په خدای ته نه نن ژوندی پاتې شي ته نه نن ژوندی پاتې شي اوس
اوسم هر څه کېدی شي زما خور څه د لبو بوډاګۍ نه وه چې تاسو په ماشومانو خرڅه کړه په سوره کې مو ورېږلې ده په سوره کې او د دې دپاره چې دوه کورونه روغ شي جهانګیره بچې بیا چېرته داسې غلطي ونه کړي چې د هغې غلطۍ په وجه زما لور نور هم په دلدل کې ډوبه شي هغه اوس هم په دلدل کې پرته ده خو زه به د هغه دلدل نه هغه راوباسم یا خو به د هغې د کور نه جنت جوړم او یا به دې دوزخ جوړم چپ شه جهانګیره چپ درته وایم کنې زه به ستا په باره کې حق ویلو باندې مجبوره شم پرېږده زما لور په خپل کور کې د بل چا نه درته خفه ده د هغې د ژوند نه نور لاسونه وپاته هلو یو خو د خدای نه د ټرینر والا پیښ وباسي چې هر ټایم یې په سیګنل کې د څه نه څه مسئله وي وا قومندانه ټرینر خو ډېرې ښه کلیکشنې دي یار په هر ځای کې ملاویږي ټرینر نمبر خو کېدی شي په دې نټورک کې بس مسله راغلي هغه حمید خان تلی د اسلام آباد ته او نو ورته نمبر ملاویږي نو پته یې نه لګي را به شي مړه ناظر نن دې دا کیسه ختمه تا د زړه سکون نه ملاویږي ولې چې ستا وروڼه ژوندي دي او زما ورور په خاوره کې پروت دی نن به د پرونو باندې د ګولو باران کوم باران مور دې تانه ته بیا زما دا بچی بچ گیا زه دې